نن ولا سبق شد دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع ولکم خطبه څه د ما په باره کې د صحیح شو. The last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا اخیری خطبه حجۃ الوداع دماغه ولا خبرې صحیح خای ټیک شو کنه. اوس ګوره پری ریډنګ یلی نه مخکې why was حضرت محمد صلی الله علیه وسلم called صدیق and امین. پیغمبر علیه السلام ته صدیق او امین ولی ویلی شو دی ولا خبره به بیان شي. why is حضرت محمد صلی الله علیه وسلم called رحمت للعالمین. پیغمبر علیه السلام ته رحمت للعالمین ولی ویلی شي. what was the impact of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم personality on people. د پیغمبر اسلام شخصیت په خلکو څه اثر و. ریډینګ all glory be to Allah. ټول ثنا و صفت خدای د پاره دی. there is no God بلی څوک خدای نشته but Allah and حضرت محمد صلی الله علیه وسلم is the رسول of Allah. چې پروردگار او خدای خو صرف الله تعالی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی فرسته د پیغمبر دی. raised the cry from the heart of the Rasul and mingled with the vast expanse of the desert of Arabia. نو دا څه خبره کوي د پیغمبر علیه السلام زړه نه دا خبره راپورته شوله. صحیح شوه. رایز چې تیل شي راپورته کېدلی تیل شي ریزایل شیخه ریزینګ او چې شوله په دې خبرې باندې مشتمله وه که نه په دې وسیع او عریضې علاقې کې څه تیل شي صحرای عرب حجاز لکه سرزمین عرب. دا خبر د پیغمبر څخه زړه نه راوتلې وه چې there is no God but Allah and حضرت محمد صلی الله علیه وسلم is the prophet of Allah. صحیح ده چې خدای نه سوی عبادت بل چاته نه کېږي او زه د خدای پاک چې یم پیغمبر یم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم was born on Monday the 12th of Rabiul Awwal in the year 571 AD in Domine. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدایش مبارک د پیر په ورځې شوی و او د ربیع الاول 12 تاریخ و. صحیح دی او دا په عیسوي سال سره چې وګورې که نه 571 جوړیږي. صحیح ده او 571 عیسوي کې پیغمبر اسلام پیدا شوی. he belonged to the family of قریش. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قریش قبیلې سره تعلق ساتو. صحیح ده قریش قبیلې نه و. صحیح ده the nobility of Arabia چې هغه عزتمنده قبیله وه د هغې علاقې که نه او چې شوه لویه قبیله وه قریش خاصې چې شتل شي د سمندر غټ جناور ته قریش نه ویل شي که نه ځکه ورته ویل شي قرش لرې ته ویل شي که نه لره څه وي او د لرې کې هر څه شی ځایږي کلمې دي پکې دنیا شیان دي داسې دې قبیلې کې هر قسمه خصوصیاتو ټولو ته منسوب وو. his family is traced back to حضرت اسماعیل علیه السلام and حضرت ابراهیم علیه السلام. دغه ولا خاندان او نسل مبارک جد امجد حضرت اسماعیل علیه السلام ته تلو. صحیح ده که نه ټریس خو دې تېر شي لکه لیکن باندې دوباره لیکن څه وه کې خانې ډاکې ټریسینګ
ټریسینګ بیک څه معنا ده؟ یعنی سلسله نسب ورسته طرف نه. دې ځای کې څه معنا ده؟ نسب کېدل، نسل کېدل، نسبت کېدل. ښه، چې حضرت اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د جد امجد his parents died by the time he was 6 years of age. د پیغمبر اسلام والدین هغه وخت کې وفات شو چې د پیغمبر اسلام عمر مبارک د 6 کالو. his grandfather Abdul-Muttalib took charge of him. چې د هغه ولا پرورش به حضرت عبدالمطلب شروع کو. د پیغمبر سره نیکسو جد مبارک ټوک چارج ټوک چارج خو دغه تیل شي کنه شی بن روپۍ خرچه سره زی ټوک من لینا صحیح ده چارج ٹھیک شو of him but he also died soon. لیکن هغه زر وفات شو پسې بیا. no the responsibility of looking after حضرت محمد صلی الله علیه وسلم fell to his uncle ابو طالب. هغه نه بعد زمینداری چې کومه ده کنه د دیکبال ولا looking after پرورش دیکبال وغیرہ بچی بنی پام ساتل کنه ایدو ولا زمینداری بیا رسته چاته پاتې شوله؟ ابو طالب ته پاتې شو. پیغمبر اسلام ترو he loved his young nephew dearly and did all he could to rear him well. دی چې هغه په ډیر مینه سره د پیغمبر علیه السلام چې وکړو عزت وکړو او پرورش وکړو. ینګ نه پیو چې شتل شي وړوکه وراره سی وړوکه وراره واړه وراره تیل شي. ینګ منه وړوکه ښه حدیثي بس واړه تیل شي. نه پیو منه په ډیر مینې سره ډیرلی ډیر خاصې مینې تیل شي ډیر پیاره. او چې څه کېدل شو تینا کنه هغه غوښتو اغار سی وکړو. صحیح ده. as a grown up man he was so honorable and trustworthy that people would call him how to say is a grown up چې شتل شي बड़ी आदमी की हैसियत से एक बड़े आदमी की हैसियत से आप पे سره ملو شي به چتولی تل شي کنه. صحیح ده. دی و غاټ سړی په حیثیت grown up men منه غاټ سړی از منه په اعتبار دی ښه. he was so honorable and trustworthy. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې شو یو عزتمن انسان و. honorable عزتمن تیل شي کنه. صحیح ده. ټرست چې تیل شي یقین تیل شي ښه ډېر یقین وغیره ورته حاصل وکنه. that people would call اندې دې وجې نه خلکو به څه کولو ورته ویلو him الصادق and امین الامین. صحیح ده کنه. when حضرت محمد صلی الله علیه وسلم reached the age of 40 کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 40 کالو ته ورسېدو reached صحیح ده رسېدل ته reaching reach چې دې عمر ته ورسېدلو he would retire to Mount Hira for prayers and meditation چې هغه نه بعد هغه دوا غوښتله کنه شي عبادت کوي صدقې غره ته شي ګوشه نشین شي. ریټایر خو اصل کې دي تیر شي متقاعد سوي سړی ختم کیږي بس شینه کینی کنه. خو مطلب یې دا و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوشه نشین اختیار کا کناره کش خلکو نه ځان ته شي کنه او ځان ته یوازې عبادت شروع کړي سره به سړي توجه زیاتېږي. صحیح ده.
نو منځه د پاره دعاګانو ذکر د پاره غار حرا ته رالو. صحیح ده که نه؟ مونټ او هیرا میډیټیشن چې شتل شي. مراقبې ته ځان ته ناست میډیټیشن معنا ده مراقبه، مناجات. هلوت نه وتی. صحیح ده که نه؟ هلوت څنګه هلوت؟ مشری کوي. خلوت مراقبه همده شی ته څه کول کناره کشي. صحیح ده. همداسې نور شي نه ته شو عزلت. صحیح ده. عزلت نشینی مخته سي. One day while he sat in a cave at Mount Hira چې کله دلته کې واورې ناسو غار حرا کې کنه حضرت جبریل علیه السلام د انجل فرشته تی د انجل اف ریویلیشن وحی تیل شي ریویلیشن کنه په پیریډ باندې ظاهر کی انجل چې شتل شي فرشته تیل شي appeared to him and said اقرأ read چې جبریل علیه السلام لره ښکارا شو د خدای په حکم چې دا شه د امین الوحی ده کنه او وحی روړونکې فرشته ده چې دا ولا ښکارا شو دا یو تی چې اقرأ ووایه محمد اقرأ بسم ربک الذي خلق. اقرأ من ریډ نه ووایه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیټ پیغمبر سم ته دا جواب ورکو I am not able to read ما انا بقارئ زه دا ویلو نشم ویل دا شی کنه ځکه چې مخکې نه خدا پیغمبر سم دا شی نو ویلی کنه. مې پړنی والا نه صحیح ده کنه قری نه یم دا شان مو ویلی نه دی. ٹھیک شو کنه ربی خورتلا کنه. صحیح ده. but the command was issued twice more خو بار ورته د حکم وشو کنه چې ووایه دوهرای ایشو چې شتل شي جوات څه کی دوباره توایس منه دوباره صحیح ده. ایشو شو خالص چې ایشو نه کی د خبره نه مخ کړه کا بس دا خبره وته بار وشو کنه each with the same response from the رسول صلی الله علیه وسلم. خو پیغمبر سم به همدا خبرې جواب ورکولو کنه چې ما انا بقارئ ان. صحیح ده. finally he was grasped with overwhelming force by the angel. صحیح ده. انجل د خاک نزی انگل خو زویت یې چې اخر کې عاشه شولو he was grasped with overwhelming په زور سره اونیولو خاکنه په ضمنی ضمتن شدیده ډېر ټینګې را اونیوله مکنه پیغمبر سم فرشتې نیولې چې دې سره پکې قوت پیدا شي قوت روحاني. صحیح ده کنه. او دې سره د قواتو انتقال هم کېږي ټرانسفر هم کېږي کنه چې انوارات زړه ته مایله شي. صحیح ده کنه. دې سره بیا منوسیت هم پیدا کېږي. صحیح ده. نه ښه زور یې وله ورکو کنه. صحیح ده کنه. دې ته چې نیل شي نیولې نیل شي. صحیح ده کنه. چې زه یې ونیولمه خوف ورکې ډېر و کنه طاقت سره نیولې و ښه کنه. صحیح ده. بیا پیغمبر څنګه برف شوي هم هغه نه. then حضرت جبریل علیه السلام released him بیا پرېږدولو آزاد کیا پرېږدولو کنه روای نیولو بیا پرېږدولو بیا روان و اخر کې چې داسې شومه لکه چې مرګ ته نږدې کمه. and the first verse of the holy Quran was revealed to him صلی الله علیه وسلم. نو اول آیتونه 5 آیتونه ولا واورولې شو اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم چې د علم لپاره ابتدایي آیتونه دي. صحیح شو. read in the name of your Lord who created پڑھ اللہ کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذي خلق. Allah revealed to him the true religion Islam. الله پاک وته ریښتونی مذهب یعنی اسلام ولا حکم ولا نازل کو کنه. the belief in the total submission to one چې د دې خبره کې دا ستل چې ټوله بندګۍ صرف یو کې خدای د پاره کېږي ښه کنه. submission یو شاید څه ورنه بسي
هغه ته ویل شي دې کې څه معنا د عبادت وغیره ښه true and only الله صرف یو خدای د پر رښتینی خدای د پاره the most merciful and the mighty یعنی almighty صحیح ده almighty چې ډېر مهربان او قادر مطلق دی ښه که نه صحیح ده thereafter the Rasul sallallahu alaihi wasallam spared no effort in preaching the true religion Islam هغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام spared هیڅ قسمه کوشش په دعوت تبلیغ کې کم نه کړو ښه که نه دعوت تبلیغ کې ښه په دیان سره ولګېدو ښه په جذبې سره ښه په جوش سره he suffered great hardships هغه ډېر تکلیفونه په دې لاره کې برداشت کړل دعوت تبلیغ لپاره but nothing could move him from his chosen path خو د کم شی و خپلې لارې نه څه نه شو ونه خوڅېدو صحیح هر شی په خپلې لاره به روان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم delivered his last sermon یعنی خود به تیل سرمن ښه که نه پیغمبر اخري خطبه ورکړه که نه on the 9th of ذوالحجه په 8 ذوالحجه باندې یعنی 12th and the last month of the Islamic year چې دا چې د 12 د اسلامي کال اخري میاشتې ته ویلی شي ښه که نه ذوالحجه 10 years after hijrah migration from Mecca to Medina هجرت چې تیل شي migration تیل شي کول هجرت کول که نه یعنی 10 years after hijrah in the Urana Valley of Mount after Arafat نه داسې عرفات تیل شي چې لسم کال وروسته که نه د هجرت په کوم ځای کې دا خبره کړې وه وادي عرفات کې ښه که نه وادي عرفات تیل شي صحیح ده وادي عرفات خو معلوم ځای دی که نه عرفات غونډۍ his words were quite clear and concise and were concise مختصر تیل جامع مکمل were directed to the entire humanity چې هغه وله الفاظ چې شو بالکل صفا سوتره و واضح او مختصر خو جامع و ښه که نه ټول انسان دپاره and were directed narration وغیره دا الفاظ چا ته ویلي شي ټول انسانیت ته ویلي شوي دي هلته کې کوم صحابه حضرت صرف هغو دپاره نه و بلکې قیامت پورې ټول انسانانو دپاره یو پیغام و صحیح ده انټایر مکمل انټایر هیومینټي چې تل شي